الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن المرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. مخکنی نصیحتونو کې د نظر باره کې څه خبرې شوي. نظر حفاظت دا ډیر ضروری دی مسلمان زنانه او مسلمان نارینه لره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی د خپل نظر حفاظت کوي، الله رب العزت دته د داسې عبادت توفیق ورکوي چې د هغه عبادت خوږوالی به دا انسان محسوس کی. مشکات کې روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو مسلمان چې کله د یو زنانا حسن ته وګوري، محاسن ته وګوري، په اول ځل باندې یعنی ناڅاپه د یو انسان نظر ولګېدلو، په یو زنانه باندې ولګېد، په یو غیر محرم زنانه باندې ولګېد او د الله د ویرې دا نظر ښکته وساتلو، دا نظر یې ښکته کړلو، نو د الله نبی فرمایي الله رب العزت به دله داسې عبادت نصیب کی، د داسې عبادت توفیق به الله دی انسان لور کی چې دا به د عبادت حلاوت، د عبادت خوږوالی به دا په زړه کې محسوسی. او حقیقت خبره دا ده چې نن سبا زمونږ په عبادت کې خوند نشته، زمونږ په عبادت کې لذت نشته. هر سړی دا غواړي د مانځه نه ځان خلاص کی، هر سړی دا غواړي د روژې نه ځان خلاص کی، هر سړی دا غواړي د حج نه ځان خلاص کی. د هر عبادت نه د الله د حکم نه ځان خلاصولو دپاره کار کوي، خو هغه کم حلاوت، کم خوږوالی او کم هغه زړه ته چې کم نور کوزیږي نه هغه زمونږ په عبادت نه کوزیږي. ولې؟ د هغې وجه دا ده چې زمونږ نه بدنظریانې ډېرې کېږي. چې کله بدنظري ډېره کېږي نو د عبادت حلاوت ختمیږي. چې کله د نظر حفاظت څومره کېږي نو د انسان په زړه کې د عبادت حلاوت او خوږوالی پیدا کېږي. روایت کې راځي، طبراني روایت را نقل کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی من ترکها من مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. چې الله فرمایي چې چا زما د ویرې نظر پرې خوستلو، الله وی زبا داسې ایمان د دې عمل په بدله کې ورکما چې دا به د هغه ایمان خوږوالی په زړه کې محسوس کی. یعنی د الله د ویرې یو انسان نظر ښکته کی او د خپل نظر حفاظت وکي، الله فرمایي زه به ورته داسې ایمان نصیب کما چې دا ایمان خوږوالی به دا سړی په زړه کې محسوس کی. د ایمان په حلاوت باندې به دا مؤمن څه شي؟ پویه به شي. اشرف علي تانوي رحم الله یو ناشنا خبره کړې ده. هغه وی دا بدنظري دومره لویه ګناه ده او دومره قبیح او پلیت عمل دی دا بدنظري. وی 1000 مرتبه په کروڑاو ځل باندې یو سړی دی پردی زنانه ته وګوري، د سر نه د پښو پورې دی وګوري، خو دا په دې بدنظرۍ باندې مړیږي نه. چې دا څومره بدنظري کوي د انسان زړه مړیږي نه، د سترګې نه مړیږي، دته څه پیدا نه حاصلیږي. وی د بدنظرۍ داسې تنده ده وی چې هېڅکله دا تنده وی دا ختمیږي نه، او وی دا داسې بیماری ده او داسې یو مرض دی وی چې دا په هېڅ باندې هم ختمیږي نه. ما سوا د دې نه چې انسان د الله مخې ته ودرېدل دا حاضر ناظر وګڼي چې زما یو ورځ د الله مخې ته ودرېدل دي، زما دا ټول عمل دا به د الله په دربار کې پیش کیږي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کو چا د ذرې برابر بدی کړي دا هغه به ویني، کو چا د ذرې برابر
نیکی کړې ده نو د هغې ثمره او نتیجه د هغې ثوابونه به وویني. اشرف علي تانوي رحم الله وایي چې ما سوا د دې نه بل علاج نشته چې د الله حضور د الله رب العزت مخې ته ودرېدل دي دا د یاداشت کې نه راوستي د قیامت ورځ دې مخې ته کړي نه نو وایي د دې تندې نه هېڅ ګنجایش ستا نه کېږي. وایي د دې مرض نه هېڅ خلاصونه دا ستا نه کېږي. دا یو زخم دی وایي چې کله د انسان نظر غلط استعمالیږي. اشرف علي تانوي رحم الله وایي د ده په زړه باندې زخم لګېږي او د هغه زخم علاج چې نه شوی نو هغه زخم زیات نور هم سیوا کېږي. حافظ ابن قیم رحمه الله لیکلی دي وایي نظر غلط استعمالول دا د انسان دپاره قتل دی. وایي دا داسې دی چې د ده زړه مړ شو د ده زړه زخمی شو د ده علاج پکار دی. علاج یې په څه باندې دی؟ د الله دربار مخې ته کول د قیامت ورځ مخې ته کول. نو به هر حاله د نظر حفاظت دا ډیر ضروری دی. هر جوان هر جوانې له پکار دی چې د خپل نظر حفاظت وکړي چې الله رب العزت زمونږ په زړونو کې د ایمان خوږوالی پیدا کړي او زمونږ په عباداتو کې د عبادت خوند او لذت پیدا شي. هله به په عبادت باندې موږ او تاسو پوه شو، په خوند باندې به پوه شو، په لذت باندې به پوه شو چې موږ او تاسو د نظر حفاظت وکړو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.